والصلاة والسلام على من بعث بالتوحيد والسنة إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین. زما عزت مندو مشرانو کشرانو علماء کرام طلباء کرام مسلمانان عوام رونو او خیندو الله دې ستاسو دا عظیمه خوشحالی مبارک وګرځي او الله رب العزت ته په دې باندې هغه ثمرات مرتب کی چې دا غي ثمرات زمونږ د الله نه امیدونه دي او زمونږ د الله نه تمه ده چې الله دې دا د خیر وګرځي او الله دې دا اجتماع دا پروګرام په دې علاقه کلی او د دې نه بهر علاقو کې د خیر ذریعہ وګرځي او الله دې د ہدایت ذریعہ وګرځي. قرآن او سنت چې کوم ځای کې بیانېږي نو د قرآن او د سنت یو لب لباب دا دی چې انسان اتباع کی او اتباع د قرآن او د سنتو کی. دې ځای کې چې دا کومه مدرسه ده زمونږ د ورور محترم مولانا مفتاح صاحب دی الله دې د دې عمر کې او د دې په دې جامعه کې خیر او برکت واچي. د دې مقصدم دا دی چې دا مخلوق خدا دا بسنګا اتباع د قرآن لراشي او دا بسنګا اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم لراشی. زما عزتمندو قرآن او سنت چې کله د انسان زندگی کې رالل نو هغه بیا یو انقلاب راولي او هغه انقلاب داسې انقلابي چې دا هغه انقلاب مخته بیا څوک راځي نو هغه په هغې کې لاو کیږي هغه په هغې کې غریق کیږي غرق کیږي لیکن هغه انقلاب یو داسې سمندر صورت اختیاری چې هغه سمندر الله د هغې مخه بیا څوک نشي والی. تاریخ د زمانې گواه دی تاریخ د زمانه گواه دی. بابای آدم نباد چې بیا خاص کر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده آغا انبیاء کرام سلسله شروع شوا چې کم سلسله د انبیاء کرامو په توحید باندې سره مشتمل وا پر د شرک باندې او آغا انبیاء کرامو زمانه نه شرک شروع شو نو آغا انبیاء کرام
رد شرک باندې راتلل او هغه رد شرک کو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چغه ولوا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. هغه حق داسې راته د سید الانبیاء پورې راغې، لیکن یاد ساتي زمارونو هغه حق داسې راته چې هغه کې کم دریاب برا روانو او کم دریاب د توحید او د حق برا روانو. هغه دنیا قومونه غر کړه. قوم نوح تباہ و برباد کا، قوم ہود تباہ و برباد کا، قوم صالح تباہ و برباد کا، قوم شعیب تباہ و برباد کا، پراغین تباہ کڑا، نمرود غرق کا، قارون غرق کا. ولی آغا دریاب دا سے دریابو چه دا غی مقابلے لسوک راتلل نو آغی ڈوبول او غرقولے زکا آغا دا حق مقابلہ وا او دا حق مقابلہ کی گنا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. دا حق مقابلہ چرت کی گی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کو قانون دادے چاہ تختی مخ تنشرات لے زور نئی شور ڈیری و چکل حق راشی اغیو خاموش دریابی و چکل اغراو چتیگی بیا باطل چرتا مخلا ندر آگلے. بالآخر دا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور رازی، زمانہ رازی، یتیم بچے دے. اللہ اکبر. نیکه مخ کې وفات شو، پلار مخ کې وفات شوه دی او ترته پاتې شوه دی، مور ته وفات شو، وړوکوالی کې یتیم بچی دی. لیکن چې انقلاب راځي نو داسې انقلاب راولي هغه یتیم بچی تریلو یی او چې کله ترونه خوشحالی کوي بالآخر هغه ته اللہ اللہ یو وقت کی آواز رازی چھ تب انقلاب راولے او آغا انقلابی وہ رازی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم. ناشنا وحدا دا وہ رازی او چکل رازی نو دی وہ کے یو ناشنا انقلاب تا اشارہ وا او آغا انقلاب داو اقرأ بسم ربک اللذی خلق. دا مخلوق خطول اللہ پیدا کرده دای کی انقلاب غواړي نو درب نوم واخلا او دا کتاب را واخلا. کم آغا نو آغا اللہ چه انسان پیدا کرده دا چکی وینینا نطفه نذکر کئی انقلاب تا اشارہ کئی سنگ چه دا نطفه نا انقلاب را غلده علقی تا دارنگی او انقلاب بدا قرآن را ولی او دغا سیوا آغا صحابہ چه یو طرف تا دا آغای زندگی داوا چې کله قرآن نو راغله نو هغه خلق چې وو نو څوک دریابونو ته په سجدو پراته دي، چرته پراته دي بوتانو ته په سجدو پراته دي، نو چرته په بدعاتو پراته دي. ولې په هغې کې زبرګو او هغه زبرګ شیطانی چال اختیار که ہمیشہ دا زبرگان چی نو دی تباہی جوڑ کی دا زبرگی پجامہ کے او دین نا چکم نے نو سادین جوڑ کی او پاغی بیا خلق خوئی گی نو بس ورزی جہنم تا. دا دا بزرگانو کاری دا پلاسٹکی زبرگان چی حقیقی نا نو آغای دغا سکار اوکا پاغی کیو زبرگو دا غی پہ اعتمادو اغتا بے عمر ابن لحی اغتا سے یو بوتان راڑل لال دا شام علاقی تا دا اردن علاقی تا بوتان راڑل او دغا سے خلقوں کی بدعات رائج کرو دا غینا خبر لاڑا اغزور شرک کے بیا بدل شوا اولیاء تچغ شوروشوے انبیاء تچغ شوروشوے چاوی ود بابا را رسی چاوی سواع بابا را رسی چاوی یعوق بابا را رسی چاوی نصر بابا را رسی چاوی لات را رسی چاوی منات را رسی چاوی عزا را رسی. دا کفریات او شرکیات دا بزرگانو پا چالونو باندرالل چاگئی جامع دا بزرگی پزان اچولوا. لیکن رب خو انقلاب راوستا آگا انقلاب دا سر آگے چا قرآن راگے انقلاب تا اشارو شوا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کور ترازی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توئی خدیجہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی وا خدیجہ
وا خدیجه پما باندې صادر واچو پما باندې کمبل واچو یخنی رالا بوج راغه اخو درنه ویناوا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا درنه ویناوا پیغمبر پاک باندې بوج راغه الله اکبر دا خدا سے درنه ویناوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اخو غر نشو برداشت کوله او غر نشو برداشت کوله خدا محمد رسول الله همت هغه د غر نام سیوا غرونه سدي پیغمبر پاک الله سید الانبیاء چې پیدا کو نو هغه پیدا کړه دی لو سید الاولیاء سید الانبیاء سید الانس د تمام انسانانو او د تمام مخلوقات سردار رب کریم پیدا کو هغه پیدا کړه دی لرزلو چې دې بدا انقلاب راولي او هغه عظیم کتاب راغه چې د تورات باندې نگران دی په تورات باندې سردار د هغه سردار د تورات نگران د انجیل نگران د زبور نگران دا تمام آسمانی کتابونو نگران هغه ور لور کو نو خامخا یو بوجو هغه ور له تسلی ور کړه بالاخر راضی لویا مجمع ده الله الله هغه غونډي پاغي باندې ودريږي او هغه صفاتا او आवाज لګي یا صباحا ټول خلق را جمع کیږي ټول خلق راځي پاغي کې واړم دي لویم دي او دا غزاینا الله مخالفت شروع کیږي پیغمبر پاک ورتوي ما چرته دروغ ویلی دي وینا تا دروغ نه دی ویلی جربنا عليك مرارا من خو پتا بار بار تجربه کړی دا وما راينا فيك الا صدقا من چتا کې کله لیدلی دي رښتیا مو لیدلی دي وی ښا داسې رښتیا وی او وینن زما یو اعلان واوري وی اعلان وایا وی تاسو باندې یو قوم حمله کوي منی وی قوم خکاریږي نه خو چې تی وای نو منوي زکا زمنګ سترګو کې دروغ کې دې شو خستا په جبه دروغ نشراتله وی داسې منی وی آو وی نن زما یو خبر واوري انی رسول الله الیکم جميعا زتا است پیغمبرم الله پیغمبر راو لګلم وی ښا وی پیغمبرم ستاغون ته بنده کې دی شي پیغام وایا پیغمبر ستاغون ته بنده کې دی شي پیغام وایا چې پیغام شروع شو نو الته کې خو هغه کې پلات باندې غز راخ کله کېد په منات غز راخ کله کېد په نور باندې چې دا اولیاء دا انبیاء دا د الله برخیدار ندي هغه خو چرته ملائک د الله سره برخیدار ګرځولیو چرته اولیاء د الله سره برخیدار ګرځولیو چرته انبیاء د الله سره برخیدار ګرځولیو دا یو आवाज پاغی د تندر غنت کیو لگید پیغمبر پاکوی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تاسو دا کلمہ وائے چه حاجت روا مشکل کشا غوث داتا دستگیر دا عبادت لاحق باران ورون کے دا عبادت لاحق زمکرہ ٹھکون کے دا عبادت لاحق بچی ورکون کے دا عبادت لاحق نور کون کے جوڑا جوڑا ورکون کے لونا ورکون کے زامن ورکون کے خالق و مالک و رازق و داتا غوث و دستگیر صرف او صرف یکی او الله دے دا مسئلہ پاغی تھندر وہ چی دی که خمنگا آغا ملائک آغا جنات آغا پرشتی آغا مڑو جوندی دا اللہ سر برخیدار گرزولیو نن چی دے آغا خوبیا زمن حاجت روان نشو نو آغای بوی اجعل الالہتا الہم واحدا ان هذا لشیء عجاب دے خوراغے ندمنگ دا طول خدایان چی منگ یو دا بادو ذمہ دار گرزولیو یو مو د دې ذمہ دار ګرځولیو بل مو د دې ذمہ دار ګرځولیو وې دا ټول یو الہ کوي دا خو مونږ ته ناشنا غونته خبر اخکاری ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره دا خو چرته مونږه اوریدلیم نه دي دا دلا سناشنا خبره کوي او اب پیغمبر پاک با دغه आवाजو چې لا الہ الا الله انقلاب شروع شو او چې انقلاب شروع شو نو انقلاب چرازی نو داس ناراضی ہائے ہائے زما شیخ رحمہ اللہ شیخ د کابل گرام اللہ
شیدائی د قرآن او د سنت مین په شریعت مطهره او نظام مصطفی باندې هغه به وی دا بعض خلک وی چې انقلاب دی راشي او شریعت دی راشي خو زما خچه ګوته دی پکې زخمی نشي. وی داسې انقلابات نه راځي. انقلاب چې راځي نو د کونډې زویا څه خو بویه که نه څه خو به کې. انقلاب شروع شو او انقلاب شروع کېده نو اول قیمتي وینا د محمد رسول الله توی. اوس انقلاب راځي وینا رنگ راړي. اول انقلاب چې راځي نو قیمتي وینا په مخلوق خدا کې قیمتي وینا د سید الانبیاء دا هغه غوندې هېڅوک نه و. هغه وینا او ګټو باندې ویشتل شروع شو. دا رب کریم مخلوق ته دا ښودل چې ما دې پیغمبر پاک لا کم قرآن ورکه د هغې موضوع دا ده چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. توحید دے او د دې توحید د پاره چې زه دا پیغمبر قربانی تمخ تکوم نو ستاسو قربانی به زه ټولو نه اول غواړم. دا به لازمي تاسو به ورکوئ بیا دغه قربانی دا ښودل خلکو ته او دا ښودل چې دا وړه مسله نه ده. دا چې چا وړم ګڼلې وه نو اخو ابو لهب وی الهذا جمعتنا تا موږ اله بلا د پوچې غوندې مسلې له را جمع کړو. هغې توحید ته سپکه مسله ووې. اوس هم خلک وایي کله کله مړه څه بله مسله نشته څه خوږې خوږې وکړه او څه داسې راته ووایه ورته وایه څه درته ووایم. دغې ته سپک ابو لهب کتلو او دا غ کافرو کتلو خو چې دا غي جواب کوي سوره لهب پسې نو زما رب وای قل هو وایا پیغمبره شان د خبره داده دا رستو چې کومه مسله را روانه ده دا ډیره لویه مسله ده. دا ته ابو لهب او کافر که سپک ګوري سپک به ګوري خو دا ډیره لویه مسله ده چې الله احد الله احد. بار کې به انقلاب شروع شو او چې ګټې شروع شوې نو دا غزای نه انقلاب راته تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. چې مخالفت دینو شروع کړي انقلاب راځي نه مخالفت چې د شروع شو خلک وای د باباګان نه مني خلک وای دعا نه مني او کله کله پکې اوس نور راوتل چې ټولې ماتې ور سره خلاص شوې وای دی عذاب قبر نه مني دو عذاب قبر نه مني. په دې مخه پکېږه دا ستا هغه خبرې ته لار کولاوئ دا خو دې لګیا دی تا ته د خلکو توجه پیدا کوي چې تا ته خلک غوږ کېدي نو ته به وایې چې ما د عذاب قبر نه محفوظ کې نو چې ته دا وایې نو هغه باندې به چې کوم ده نو خبره ختمي. خلک وایي چې وایي هغه ته روزانه پناه غواړي او ته دروغ وایې تاله به خدای درکوي چې ته دروغ وایې. بار کې انقلاب راغی او انقلاب شروع شو وینه توی شو د محمد عربی صلی الله علیه وسلم او انقلاب شروع شو. داغه د مکی زندگی وګوره د مدینه زندگی وګوره خو د محمد رسول الله आवाज تر اخیر سلګي پورې داده چې لا اله الا الله او دای موضوع د قران ګرځول ده. بشد احکامات راځي حقوق راځي د خزو حقوق راځي د سړو حقوق راځي دارنګ د انسانیت حقوق راځي د حیوانیت حقوق ذکر کوي دارنګ اصلاح د کور ذکر کوي اصلاح د نفس ذکر کوي اصلاح د معاشري ذکر کوي د ملک ذکر کوي د مملکت ذکر کوي. لیکن هغه چار چاپیر قوانین چې دي په هغې کې محور او مرکزی مسله زما د رب توحید دی چې لا اله الا الله. یو صورت داسې نشته چې هغې کې توحید ته اشاره نه چرته توحید ته یو اشاره وي او زما رب الله هغه توحید هغې کې ذکر کړی وي. ولې بني دنیا دی توحید له پیدا وه ولې بني انبیا دی توحید له راغلي. قرآن کریم وی واذکروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به و هغه د الله نعمت یاد کوي او هغه وعده یاد کوي چې ما تاسو سره کلکه کړې وه او ما تاسو سره مضبوطه کړې وه. کومه وعده وه هغه وعده وه چې ما تاسو التا ازل کې پیدا کړی نو هغه ټیم ما ازل کې تاسو نه یو لوز اغستو الستو بربکم
الستو بربکم او اغه الستو بربکم کې تاسو اقرار کړو نو اغه ما بیا تاسو اغه وعده یاد کړئ ما تاسو سره مضبوطه کړی و او اغه مضبوطه کړی پدی و چې د آدم نه واخلې تر محمد عربي څومره انبیا راغلي دي اغه وعده یاد کړی دا چې تا د توحید اقرار کړو څومره کتابونه راغلي دي اغه دغه وعده یاد کړی دا واثقکم به حضرت آدم نه تر نوح علیه السلام نوح نا تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دغه وعده یادی او دغه وی چې لا الہ الا اللہ بار کیف دا خو ملک غنتے شارٹ مختصر غنتے تمہید کی خود رازم دیلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کې انقلاب راوست انقلاب چې راځي ما عرض کو په قرآن راځي انقلاب چې راځي په سنت باندې راځي ٹھیک ده نور خلق با صد تبدیلی چلی وي نو تبدیلی راولي خو په هغه تبدیلی خلق تنکړي تبدیلی خو راغلی ده کنه ها راغلی ده کنه که خیری پیټرول با 200 نه اړیږي دا به مخ کیږي نو انقلاب خو راځي خپکیږه مګوره یارا که څوک پکې دغه ګروپ والی زه یو سلام نیم الله دې موږ د ټولو نه خلاص کړي او خود زړه د خلاص ایم خو ګوره داسې سوالو کوي چې بل را باندې خدای تعالی خره ولي اسنه چې بیا دې ته دعاګانې کوو چې بیا دې بخو الله دې را باندې خره ولي اللہ انقلابات راضی انقلاب خو جو یورپی ممالکو کیم راغے لیکن کپر تا انقلاب راغے انقلاب خو پہ ایران کیم راغے خو کپری انقلابو دلتا ہم سے تبدیلی رالا خو عذاب صورت اختیار کو نا زما رو را قرآن چکم انقلاب غواڑی محمد الرسول اللہ داغ اتباع چکم انقلاب راولی نو آغا انقلاب داسو اللہ اکبر ابو بکر اگورا بتخانہ کی پروتے راضی نو خادم د رسول الله ګرځي عمر پروت ته بوتانو ته راضي خادم د رسول الله ګرځي نو عثمان علي دا ټول دغه شانو نو څوک د حبشو ناراضي او غلام کیږي نو څوک راضي د آغا مدینینا او اغه کې وفد در وفد راضي او انقلاب ته لار جوړیږي بالآخر داسیو انقلاب راغې چې د صحابه کرامو یو جماعت تیار شو او اغه جماعت داسې تیار شو اللہ خود راہ پر نہ تھے خود راہ پر نہ تھے غیروں کو ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اگے کے داس انقلاب راغے چیا خپل پلارنو یا بل تلار خودل شروع کړه ولی هغه قرآن داس قرآنو ذالک الکتاب لا ریب فی الا ریب کتابو هدى للمتقین مړه عوام خو عوام داغین خواص مستغنینو هدى للناس هغه عوام د پاره هم هدایت هغه د خواصو د پاره هم هدایت کا ابو بکر هو نو ورته محتاجو نو کا ابو جال نو ورته هم محتاجو ابو جال ورتا هم محتاجو عمر ورتا هم محتاجو نو بل طرف تا ابو لہب محتاج هدى للمتقین عمر تے مستغنی نہ دے هدى للمتقین ابو بکر تے مستغنی نہ دے هدى للناس ټول انسانیت ته مستغنی نه دی دا مشن د محمد رسول الله او دغه سره سره محمد رسول الله خپل سنت طریقه راوړی او هغه وحی وا دا دواړه وحی دي منکرین حدیث غریبان پویږي نه چکړالو دی مکړالو دی دا د هغې خبرې نه دي دا د یهودو غلامانو تمنا غمادي دا د یهودو ټټو دا د یهودو غلامو دارنګې حبوب برمان خندیلوي دا د یهودو غلامو دارنګې زور پسې نو چې څومره ځې که هغه چکړالو راوباسې او که دارنګې بل منکر حدیث راوباسې که په نن دور کې دا د مرزایت پته نه ده دا چې ناست صحابه پسې غاپي دا هم د منکر حدیث دارنګې که زیور پسې او ګوره نو غامدیت د انکار حدیث پته نه ده قسمه قسم طریقو سره راضی لیکن قرآن سره زما پیغمبر پاک لا رب کریم سنت ورکړو دا دواړه وحده وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم يتفکرون قرآن کریم وی ما تعالی ذکر در کړی دی دا قرآن شو لتبین للناس ما تعالی سنت در کړی دی
او هغه دا چې ته به د قرآن وضاحت کې خلکو ته صرف وضاحت هم نه دی، قرآن کریم څنګه چې وضاحت احادیث مبارکۍ کوي نو دارنګې ډېر داسې احکامات دي چې قرآن کریم نه علاوه احادیثو کې مستقل احکامات راغلي دي او وحی او دا وحی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته راغلی وه، وحی جلی وه، وحی خفی وه، وحی مطلوع وه، وحی غیر مطلوع وه، دا راتله خو پیغمبر پاک قرآن ورکه، قرآن سره سره پیغمبر پاک خپل سنت ورکړه، نهج د انبیاء کرامو چې کله وګوري الله الله په هغه سوره شعراء کې ناشنا انداز کې د انبیاء کرامو بیان راخلی، فاتقوا الله فاتقوا الله واطیعون، فتقوا الله کې توحید دے، اطیعون کې سنت دا آغا وقت دا پیغمبر دی، واطیعون ہر یو پیغمبر دا غت وقت دا قوم دا پارا دا غی طریقہ سنت و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ورکڑو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ورکو، او صرف دانا لگو انتظم ستا ذہن ته خبر اچوم ان شاء الله بیا راځم خپل موضوع لا راغله نیم ګوره ختم هیت کې پنګ خو نه جی قرآن کریم دا ما خز دے نو قرآن کریم سره سره سنت ما خز دے نو ګوره یاد ساته اجماع ما خز دے، اجماع ما خز دے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره، الله ويتبع غير سبيل المؤمنين چې د مؤمنانو دلارنا په بل نهج باندې لاړ او هغه اجماعي مسلې پر خدا نو رب کریم وای من باور لا هغه طرف ته د کړه ورکو کم طرف ته چې د اړیږي زایب جهنم کو چې د اجماع پرېږدي، قیاس حجت ته قیاس بمنی فاعتبروا یا اولل ابصار فاعتبروا یا اولی الالباب، نو فاعتبروا یا اولی الالباب چرازی نو دا قیاس تے او دا یاد ساتا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قرآن و سنت شو ولعلهم یتفکرون، دیکھ قرآن سرسرا سنت سرسرا اجماع او قیاس شو غور او فکر چې اجتماعیو نو دا اجماع دا که انفرادیو نو دا قیاس د مجتهد ده، سمیو بی قیاس د مجتهد، قیاس د کدو کریلا نا ٹھیک شو بس خبر حل ده انشاءاللہ، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ رضا زمدا سے چې څنګه دا په قرآن ویلی دي نو احادیث هم دا وای، الله پیغمبر پاک دا ویلی دي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تاسو کې دو سيزونه پرېږدم هغه ک باندې تاسو منګولې لګولې وي نو ما چرې به تاسو ګمراه نشئ، لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ، یو دا اللہ کتاب بل دا سنت دا پیغمبر پاک، نو آغا پیغمبر پاک دام ویلی دی ان اللہ لا یجتمع امت محمد علی ضلالہ، زما امت چرے اللہ پا گمراہی نیو زائے گئی نو اجماعی ویلی دا، نو آغا پیغمبر پاک دام ویلی دی چه گوریات ساتی دا ابو بکر طریقہ، دا عمر طریقہ، دا عثمان طریقہ، دا علی طریقہ، دا طریقہ دا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تاسو باندې زما طریقه لازم دا نو زما د خلفاء راشدین طریقه لازم دا، نو پیغمبر پاک دام ویلی دی ما ادری ما بقائی فیکم، ما تا پتہ نشتا چې زما تاسو کې سمر زندگی پاتے دا، ما تا پتہ هم نشتا چې سمر جوان میں پاتے دے، لیکن یاد ساتھی فقتدو باللزین من بعدی ابی بکر و عمر، زمان بعد گورے ابو بکر او عمر پس روان شئی، ابو بکر عمر پس روان شئی، دائم ویلی دی چې پیغمبر پاک وی خیر القرون قرنی ثم الذین یلون
یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دا د خیر پیړی دی، د دې خیر اقتدا کوي. او سے پیغمبر پاک دام ویلی دی چې ګوریات ساتا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. اهل سنت هغه څوک دي چې هغه په هغه طریقه را روانو، په کم باندې چې زوما. اهل سنت هغه څوک دي په هغه طریقه چې را روانو، په کم باندې چې زما صحابه کرام دي. داغه خلکو پسې روان شي. او چرته پیغمبر پاک وی اصحابی کالنجوم. حدیث مؤید دے قرآن سرا، حدیث مؤید دے صحیح احادیث سرا، او طرق کثیر سرا درجی د حسن ترسی. معترض دے اعتراض نہ گئی، دا اعتراض د قبیلے دلم یرد نہ دے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، زما صحابہ پشان دستور دی. تاسو چې د کم یو اقتدا وکړه نو ہدایت به بیا مومئ، دا به ہدایت لاروي. که قرآن هدى للناس نو دارنگے، کہ حدیث ہدایتو نو د صحابہ اقتدا، کہ حدیث ہدایتو اتباع سنت ہدایتو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَدَلِّ النَّاسِ قرآن وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الى صراط مستقیم. نو دارنگے لار د صحابہ کرامو، لار د صحابہ کرامو اغام ہدایتو، لار د صحابہ کرامو اغام ہدایتو. او بیا ناشنا انداز کے قرآن یو ٹھکے ویلے دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. والذین اتبعوهم باحسان، چاچ دغ صحابہ کرام پسې روان شو، څوک چې دی قرآن پسې رواني، دغه حدیثو پسې رواني، او دغه خلفای راشدین پسې رواني، دغه صحابه کرامو پسې رواني، رب کریم دا غینا هم رضا دی. دغه هم د هدایت خلق دي چې هغه په دې دور کې دغه حق پرست علما دي، دغه صحابه پیروکار، دغه تابعدار چې دغه په نقش قدم روان دي. اب بیا ناراضی دنیا ته د صحابه دور ختم شوه دے، د تابعین دور ختم شوه دے، د تبع تابعین دور ختم شوه دے. زما عزت مندو ما او تا ته خبره پاتې ده، نن ما او تا الله ټنګي چې دې زما دین لسکی. الله قرآن سنت صحابہ او د خیر القرون زمانہ ائمه مجتہدین دغه نقش قدم باندې ما او تانه مطالبه د شریعت مطهره دا ګورو چې څنګه زو څنګه نزو. لیکن نن ما او تا الله اکبر الله سراتا محبوب دی. رازم خپل موضوعلا نن ما او تا تا پلار محبوب دی. رازم خپل موضوعلا نن ما او تا تا بچے محبوب دے، نن ما او تاتا خزا محبوب دا. لیکن کب پاتی دی نو زما اوستانا قرآن پاتی دے، نن ما او تانا کب پاتی دے نو سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتی دے. نن کما او تانا پاتی دے اقتدا دا صحابہ کرام پاتی دا. کرا غستی مودی بدعات مورا غستی دی، کرا غستی مودی نو چا سر را غستے دے، چا شین را غستے دے، چا بلس شیرا غستے دے، او یو بوتی ځان ته مخې ته ودرولې دی، او هغه بوتانو پسې ما او تا روان یو. که پاتې دی زما استانا لږ سوچ وکړه چې کیا کھویا کیا پایا. بس سوچ کړی دی چرته بنګه. الله دې زمونږ سوچ راولي. الله الله دا څه ته پاتې شو، سرانه پاتې شو، سمورا واغستل. نن چې ما او تا وګورو زما او ستا په بدن کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم الله اتباع نشتا. نن چې ما او تا وګورو زما په بدن کې څه، زما په خادۍ کې نشتا، زما په غم کې نشتا، زما په کردار کې نشتا، زما په گفتار کې نشتا. کم مشن چې محمد عربي راوړو چې هغه قرآن مو پرې خود لاړو چا پسې، پیشن پسې،
لاړو چا پسې الله الله، نو نو ٹیڑھی پیشنونو پسې روان شو، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی او پیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دا کم خوالاڑے اگا تان سوک پاتی شو، او دور داسیو چه زنانا اگا بچا پا رنا کی لیدانا اگا با پتیار کی راوتا، وہ داسی دور ستاسو پا دی علاقو تیر شوے دے کنا دا شو کنار چاہتا ہونو پختون او مسلمان، آخو پختون او مسلمان خو پا ننگ یادے دو، پا غیرت یادے دو، نن آغا دور آغا دیتا بدل شو چه زما او ستا زنانا دا پختنو زنانا دا بازارونو زینت اگرزید، نن آغا دور پا دی بدل شو چه زما آغا پٹ زنانا چه دا آغای پڑونے چانو لی دلے، نن آغا زراوتے نو دا بازارونو دا دکانونو زینت اگرزید، نن آغا دا دبترو زینت اگرزید، نن آغیبان دے اغیار لگیا دی سارانی و ماخامی اغی پہ خپل سترگی اخی گوری خوندونت اخلی، نن قرآن پاتشو ولی دا زکا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، منگ دعوائیو قرآن کے ترمیم پکار دے، زان کے ترمیم نکو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، دا خبر کم خوالاڑا اللہ اکبر، تاجو نا خوب، تاجو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ما او تا غلامان دی یہود گرزی دلیو او چکلا یو سڑے دیو قوم غلام گرزی نو غلام چھ بیا دے اگا بیا ہر سا بدلی، اگا دا ضمیر سودا کئی دا پیسو دا پارا، اگا دا خپل عزت سودا کئی دا پیسو دا پارا، اگا دا خپل دین سودا کئی، نن یہودیت پلارا کسکی خوریگی او دا پرچار کی گی، خدای قسم تاسود پراتے تاسود پراتے مسلمان زڑ درد کئی چی یا اللہ دا مسلمان سنگ بیدار کم، مالا خود چل نرازی سنگ بیدار کم، نن مات یو سڑے داوئی چی یہود ستا رور دے او یہود ستا رور دے، زب ہر منس کے پہر رکات کے داوام چی غیر المغضوب علیہم والظالین، زما پیغمبر وی مغضوب علیہم یہود دی، ظالین نسوارا دی، زب نپلو کی وام، زب پرزو کی وام، زب جمع کی وام، ز انفرادن وام، ز تہجد کی وام، زد جمعی پا منس کی وام، دا اختر پا منس کی وام، او دا زروزان زو طام، نن ماتا یو خنزیر مولا را پاسی، یو خنزیر پیر را پاسی، یو خنزیر لیڈر را پاسی، او اغماتوئی مذہبی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی و ظالمہ قرآن دے کم خواہ غرزو، دا قرآن دے کم خواہ پری خود، غیر المغضوب علیہم والظالین، یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، دا یہود او نصارا دا دوستان انگرزوئی او دا دوستی قابل ندی، دا اللہ دا پیغمبر دا تابدار خو دا غلامی وا، اللہ اللہ دا غلامی وا چاہ غیب بداوئی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم چه مؤمنی پا قرآن ایمانی پا اللہ ایمانی پا رسول اللہ ایمانی دا غک پلار ولی ندے خوچ دا رسول اللہ دا قرآن دشمن دے دا دب دشمنی دا دک زوی ولی ندے دا دک رونا ولی ندی دا دک خاندان قبیلہ ٹھبر ولی ندا، خوچ کلا دا اللہ او دا رسول اللہ پا مقابلہ کی او سڑے راگے، اب دا دشمنی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، او چکل پا دیبان دے یو مسلمان راگے چی دشمن دا اللہ دشمن دا رسول اللہ تا اغیتے خپل دشمن ہوئی، رب کریم وی اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان،
ایمان د دې زړه کې دی چې زما صحابه الله اکبر آغا ابو عمر دی رضی الله تعالی عنه آغا عمر دی چې آغا ولاړ دی او فیصله وکړه چې زما پیغمبر اعلان کړو اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب فیصله وکړه چې نن يهود چې کوم بقایام پاتې دي دا د خپل کډه اخلي یو يهودي ور پسې راغی وی یاره جی تا ته یاد نه دي موږ سره پیغمبر معاهده کړې وه موږ ته ویلو چې تاسو دې ځای کې پاتې کیږئ وی خبردار خاموش ما عمر تدا خبر مکوا ما تیاد دی چې پیغمبر پاک تا تویلیو تعدو بک قلوسک لیلتا بعد لیلا ستا اوخه به تا پشپش پک تختی او تب د دې ځای نه تختی یهودي سرخ کته کړی دی وی نن هغه وخت راغلی دی او دا شپږ سوه کاله بعد دا امریکا دریاب کېدل دا چیزن او دا مرداران دا بی حیا بی ضمیره او درپوک قوم دا چرا بیدار شو شپږ سوه کاله بعد دریاب کیږي دا تور اوبو ته تښتېدلي د صحابه کرامو نه تښتېدلي نن منګه د عبادت مفهوم نه دی پیژندلی من غلامان یو ذهني غلامان یو ملاوی یره جی مذهبي هم آهنګي الابراهیمیه وحدت الادیان الادیان الثلاثه او چرته وحدت الادیان نه منو دا منئ تاسو یهودی مورور ده که دشمن مو ده خپایي داسې ټول داسې په جمع باندې نه وایي زه خو داسې شکمن غونته کې شوم دشمن ده دشمن یهودی دشمن دے نصرانی دشمن دے خو ما و تا غلامان گرزیدلیو ما اوے تاجو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر نند خلق ضمیر بدل شو منستنہیر شو او آغا فاتحت نہیر شوا او پاغا فاتحہ کی اغا عرص نوپل او فرض دا تیر شو رازی دا ولی غلامی دا اللہ پاتی دا غلام خداو اللہ اکبر پیغمبر پاک ویلو بنی الاسلام غلا على 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضانا دا پنځه بنیادونه دي اسلام په دې باندې دی څنګه چې یو خیمه وي محدثین کرام ذکر کوي څنګه یو خیمه ده په خیمه کې مینس کې یو غټ لرګی ولاړ وي یو بارش ولاړ وي یو سیخ او ستن ولاړ وي هغې نه چار چاپیره څلور موږي وي په هغې باندې خیمه دارنګې د دې خیمې سره پیغمبر پاک د اسلام تشبیه ورکړې ده بنیادی خبر خدا غی دادا چې سړی غلام شي دا چې لا اله الا الله شهادتین راواهلی محمد رسول الله دا مرکزی هغه بالکل لړ دی د دین هغه طرف ته یو طرف ته منځ دی نو بل طرف ته الله زکات دی نو بل طرف ته رحج دی نو بل طرف ته الله روجدا دا بنیادونه دي کچری دا یو موګه لګ اخوا دی خوا شو نو ایمان باقی دی خو نقصان پیدا کیږي کدا بل موګه د زکات هغه خوا دی خوا کیږي نو ایمان باقی دی خو هغه ایمان باقی دی خو نقصان راځي او کټول مروان شي نو ګوره ایمان باقی دی والکبیرہ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان شرقائد نور کتابنا دا اہل سنت والجماعت وی گناہ کبیرہ سرا سڑے کافر کی گنا دی ایمان نوزی چکلے حلال نگنی او کفر ورتوی گناہ ورتوی گناہ ورتوی او کفر نہیں کرے نو سڑے دی ایمان نوزی لیکن کچرک دا شہادتین لاړل او دا ولیزی دا چکل غلامی ناقص شی چکل غلامی کے نقصان راشی نو بیا خیمہ اخیر پریوزی نو چکل تد بس خیال نساتے کل تد زکاة خیال نساتے کل تد حج خیال نساتے او کل چلے نو تد روجی خیال نساتے نو لاړشی نو محدثین کرام ناشنا خبر کئی وی دی که ماو تاتا چل دو غلامی خی چه عبادات دو قسم دی
عبادات دو قسم دی، عبادات قلبیہ، عبادات غیر قلبیہ. یو آغا چې د زړه سره تعلق ساتي دا عبادات قلبیہ، نو دا کې شهادتین رالل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید او سنت دا خود زړه محور او د زړه بالکل یو خاص وګرځو. لیکن یاد ساته عبادات غیر قلبیہ چې د زړه سره تعلق نه ساتي هغه بیا ساغه دي چې د کولو دي، ساغه دي چې د پرې خودو دي. نو روجه د پرې خودو ده، پاغي کې مفترات ثلاثه، خوراک ته پرېږ دي، سکاک ته پرېږ دي، جماعت ته پرېږ دي. واتم الصيام الى الليل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. دی کې هغه پرې خودل رالل و دا الله د پاره، هغه خوراک دی پرې خود، سکاک دی پرې خود، او دا الله د پاره جما دی پرې خدا، دا غي پابند شوي. نو بیا عبادت غیر قلبیہ کې د کولو والا الله اکبر هغه چې کوم نه منځ دی، خو هغه صرف د بدن سره تعلق ساتي، د بدن د پکې پیسې پکې نه لګي. نو زکات ته، نو زکات هغه صرف د مال دی. نو حج راغې هغه دواړو نه مشترک دی، بدن به هم چې کوم نه راخلي. واتم الحج والعمره لله ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه السبیل. هغه پیسې به هم لګي، مال بم لګے، راخلی به دا د دې د پاره چې تا ته دا رب کریم اوخی چې ستا مال، ستا زړه، ستا بدن او ستا مال او بدن ټول دا زما دي، ته زما غلامې، ته د بل چا غلام بن راځي. چرته علماء کرام ناشنا وجوي بني الاسلام على 5 شهادت الله اله الا الله. وی ګورا توجه دستا هغه بل توجه نه، غب شپ والا توجه، سم توجه غواړم. ګوره حاجی توجه، الله الله. محدثین کرام ناشنا نکته وی، محدثین کرام وی دا 15 سيزونه ذکر کړه. ولی د عاشق او د معشوق، د محب او د محبوب یو ناشنا چلوي. چرته چې د محب او عاشق راشي نو داغه اول طریقه دای چې داغه د خپل محبوب تذکرہ کوي، تذکرہ کوي دومره کوي چې هغه تذکری سره چې کوم نه نو هغه شی زړه ته کوشي، محبوب زړه ته کوشي. نو لا اله الا الله محمد رسول اللہ کی در تداوی زما غلام شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ، شہادت اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله. دا الله دا رسول الله تذکرہ دمرو کا چې دا د زړه محور ستا وګرځي، دا د زړه مرکزی مسله ستا وګرځي. کوس کا زړه تا د عاشق کار دا دی چې دا زړه ته کوس کی وردننه کی. دویم کار دای چې هغه د داسې تعظیم کوي، عاشق د خپل محبوب داسې تعظیم کوي الله چې هغه ته هر قسمه منقاد وي، چې د زما وي نو زه د غلامم، د محبوب غلام شي. الله وی و اقام الصلاه، غلام شه غلام دراشا چې ته مونږ ته ودرېږې الله اکبر دا هر څه دې شاته لوړه کړه، لوړه دې کړه شاته، زما غلامۍ لراله. و اقام الصلاه راشه زما تعظیم شروع کا، او چې غلام شي نو هر څه دې شاته لوړه کړه، او چې دې لوړه کړه نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. غلامی دا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو اللہ تانا غلامی غواړو او تا غلامان یو، امداد د تانا غواړو. اللہ منگ حقیقی مانو کے غلامان کے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پا توحید مو کلک کے اہدنا الصراط المستقیم، پا سنت مو کلک
کلک کې، الله په قرآن مو کلک کې، الله په جهاد مو کلک کې، و دا خدا هغه خلق لار د پاغي مو کلک کې چې تا په انعامات کړو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. الله چې څنګه دی هغه غلامانو من داسې غلامان کې، او الله من مذهبي هم آهنګي، من وحدت الادیان کوپر نغواړو، د دې کوپر نه مو وساته غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الله من دغه کوپر نو ساته، من غلامی غواړو نو رکوع راشي دا تعظیم دی، نو د رکوع نه پاسی قومه کې غلاړ دی تعظیم دی، نو رکوع نه پستا سجدی لراشي تعظیم دی، نو قوم جلسه کې کینی تعظیم دی، قاعده کې کینی تعظیم دی. دا د شعائر الله یو عظیم دا فرضیات عینیه نه دی. لیکن نن الله من پدی مسلمان قوم کې د مسلمان په ملک کې نن داسې یو داسې بې وسه چې یو خر خنزیر د یهود او د نصارا په اشارو را پاسی زما مسپورې ګډا کوي، نو بل سیګرټ راخلی دا سوچې سمجې سکیم دی. قرآن د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې ویلی دی اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. د ستاسو اذان او منسپورې ټوکې کوي دا یهود او نسوارا. نن هغه شی بیا شروع شو. ولی بنی شروع نن پما باندې کافر راځي او هغه راځي او ما او تا خمزیدار پراتیو، ولی خټکی ملاویږي، اندوانې ملاویږي، دارنګ چې کم ننو خوراکونه ملاویږي، او ما او تا سره صرف د تروړې غم دی. تروړه په دې شوه، اسنجي په دې شوه، او پټرول په دې شو. خدای دې غرق کا دین در لکم ځای تا ورسو. چرته د دین غم دی وکه وای ویني و پیسې کا ویني و وینیو وسلو نیولې خو به دیلو چې چوک کې به ځوان کړه وي، نیولې خو به دیلو چې شوټ کړه به وي، پانسی کړه به وي، چې ته د مسلمان په ملک کې د مسلمان عبادت سره خپل ورته يهود وي ګوره د حفاظت پکې نسوارا وي د حفاظت پکې من در ډالر درکو دا د ډالر غلامان پما او تا مسلط ما او تا یریګو مړه غام لا مسلمانی. مولانا محمد علی جوہر ډیر ناشنو خبره کړي وا وی ہم بھی کوئی مسلمان ہے، ہم حکومت سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ کبھی کس سے؟ مسلمان تو یہ ہے کہ اس نے یہ سیکھا ہو کہ ڈر ہو تو صرف اللہ سے ڈرو، بس صرف اللہ سے ڈرو. د نور چانا د ڈر خوب سراغه خطر سرالا یو گولی دا یو پدی سینه بلگی بخ کی نه لگی یو زل بمرو سلزل نمرو. او بیا قرآن کریم را تدام ویل دی چې مري نو ګور یاد ساتا پخپل نه ټب مري بالکل مخ کی نمري. او انبیاء مړ شوی دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل كل نفس ذائقة الموت وكل شيء هالك الا وجهه. دا ټول مړ شوی دي. انک میت و انهم میتون. دا ټول مړ شوی دي تلی دي تمام د دنیا نزه نو چې مړ شي نو په داسې مرګ مړ شه چې سبا خود محمد رسول الله سره مخ کیږي، سبا د صحابه کرامو سره مخ کیږي چې حس کا غړی خولاړي چې وا الله ما ستا په توحید غیرت کړو، الله ما ستا په شریعت غیرت کړو، الله ما ستا د محمد رسول الله سنت و غیرت کړو. چې د یهودو په سب کې خونی ولاړ، چرته هغه دلګانو کې خونی ولاړ چې هغه کاتمین حق پټ کړو. نن دی عبادت سره ټوکې کوي او رالل دا ولی یهود او نسوارا من غلامان شویو. الله وی زما غلام شاه، زما غلام شاه. اقام الصلاه نو دریم کار د عاشق د محبوب سره دای چې هغه خپل مال راخلی او په محبوب باندې لګئی، په محبوب باندې لګئی. و یورپ پلان کې په پلان کې مینده بس خدای یارانی ډیری دي کنه. هاي 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 قوم چې تبا کیږي، قوم چې غر کیږي، پاغه کې بے غیرت مین راشي، بے غیرت عشقون راشي، بے حیات مین راشي، پدې تباشي. د نن قوم الکان سری هغه داده چې سار را پاسینو د بلیډ وطنی وا نو چې ما خامو د کیږي نو مې خرایا او مې کپونه په نای خانو کې شروع شو ولا مې کپونه کوي اننګي ولا سره کوي ته خدای غر کته ودی دي چاته
تا خدای غرق کا سړی خو شډل بډل پکارو هغه خو د محمد رسول الله په سنتو باندې مزین پکارو لیکن هغه روزانه د محمد رسول الله دشمنی تنا کپڑے ٹانگے کا کپڑے کله وګدی کا جو کله لنډ کا نو کله جسری کا او کله شنی کا ولی فیسبوک پیشن راغله دي سم بوکې کړي فیسبوک غرق او تباہ کړي قوم دلا تباہ او برباد شو مسلمان دی تر چې بس ناشته چې زب سکوم او بس دغه دی چې الا رنگ ملاو کا واتس اپ ملاو کا او وکا معشوقي سره خبره وکا او بیا مالونه لګي د بار ناراضي وي زما پلان کی زوی ستا پلور دوره مال خورولې دی وای کنه وای دا خو سسخا غونتی مینه ده د دې خو حاصل نه دا به سغي شقي مړه راشه الله وای زما غلام شاه چې دا عاشق کار دی چې محبوب باندې مانو لګي نو آتز و ایتا الزکا دا مال را واخلا زما غلام شاه د بدن سره دا مال دیم زما لار کې ولګو نو بیا درته وای هاي 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 کلا کلا عاشق د محبوب الله اغه پارا لوګي برداشت کئ تند برداشت کئ الله وای واه صوم رمضان لوگی برداشت کا سخت برداشت کا وکلو وشربو دا ختم کا دلگ وقت دپارا دا برداشت کا راشا زما غلام شا نو کلا کلا عاشق خپل کور کل پریدی وطن پریدی اولاد شد محبوب کلو کی گرزی اللہ وی وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا خپل کل پریدا دا مال درا واخلا بچی پریگدا دا هر سپریدا زما در دیوار لراشا زما کور لراشا التوگرزا اقبل زل جدار و زل جدارا اقبل زل جدار و زل جدارا اللہ التوگرزا ومن عادتی حب الدیار لأہلها ومن عادتی حب الدیار لأهلها وللناس فيما یعشقون مذائبو لار شکنا دا درد پریدا التلارش سپاتا التلارش مرواتا التلارش اگرز عرفات کے التلارش بیت اللہ چھ انبیاء التگرزی دلیو دا اللہ کور للارشا وچھ عشق دی کامل شی غلامی دی کامل شی دی کے تا تداخی بنی الاسلام علی خمسین چھ گورستا مال ستا بدن ستا زندگی دا ٹھولا زما غلامی دا مولانا محمد علی جوہر ډیره ناشنا جمله وی زما گیله د هغه مولیانو نه ده زما گیله د هغه مولیانو نه ده چې دی د عبادت مفهوم لا تر اوسه پورې نه خپلو پیژندنې چاته وښوده صرف ابتدایي مراحلو کې لګیا دي په ایمان یې ووایي په دې جمعو کې چې دا مولوي صاحب دې منبر ته وخیږي په ده چاته جذبه ولوله راله نا بس هغه وای اوړي کې بداسي استنجا کې اجمی کې بداسي استنجا کې خدای دې غرق کړي دې استنجا نه بچا تراوزه کراو بنزه ان خلق کم ځای ته ورسید دیلا توړي د جمی استنجا کې لګیا دې پاس راوزا انقلاب پیدا کا د عبادت دا مفهوم نه دی چې بس مزل رااله او دلته دې منځ وک اغام پداسه انداز چې خبروم ته نه وي اغام پدا سے انداز چھ خبرم تنوے نا دی کے در تداخی بہر کیف المختصر دیل رازم خبر خود تمہید کے لاڑا خبر خود تمہید کے لاڑا ما چکم آیاتون ویلیو دیل رازم چھ ما او تابا غلامان یو نو دا چاہ دا اللہ ما او تابا غلامان یو نو دا رسول اللہ زما استا غلامی بدائی چھ من غلامی زدکو دا اللہ او دا رسول اللہ و دا ارچانا زیاد چھ ما او تاتا اللہ او رسول اللہ محبوبی پیغمبر پاک ہوئی ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان دری خبری دی چه پچا کراله دیو دی ایمان خوگوال محسوسی مٹھاس با محسوسی یو
من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یو آغا خبرہ چھ چا کرالا چھ اللہ او رسول اللہ ورتا دا ہر چا نزیات محبوبی مڑا پلار سکے مور سکے چرتام دا سن شکی دے چھ اغا دیتا تزیات محبوب شی دا در تزیات محبوبو دارنگے دا اغا تمام کھلے کور کھلے دا در تا محبوب نو دا غیب مقابلہ کی درتا رسول اللہ او اللہ محبوبو نو بیا به د ایمان په خوږوالو پویه کېږي. دویم الله ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، دویم هغه بنده چې مینه کوي د یو بنده سره نو دا مینه صرف او صرف د الله د رضا دپاره، غرض نه، تمه نه، لالچ نه، غلط مقصد نه. سغو دا پلاستیکی عاشقانم کله کله ګرځي وای دا الله د رضا دپاره مې ورسره مینه ده، الله د رضا دپاره نه، خپلو اغراض و مقاصدو لوي چې هغه اغراض مقاصد پوره شي جو بیا یې سم نه هغه بیا په عداوت او په دشمنۍ بدل شي. هغه دا ده چې یو سړی قرآن واله دی، یو سړی سنت واله دی، هر څوک چې پاتې کېږي زما د سره مینه د دې وجې ده چې دا قرآن واله دی، دا سنت واله دی. ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، لا يحبه الا لله. او دریم آغا بندا چه دا خبر پکرالا ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. دریم آغا بندا چه کل کپر نه الله دے خلاص کڑ دے دتے ایمان نصیب کڑ دے دو کپر نے دل نجات ور کڑ دے دے دوبارہ پا کپر کتلل دا سے گنی لکا جہنم او اور تا غرزیدل دا ورطا دا سے خکاریگی و دام دا سے کپر تتلل اور تتلل دی دا ورطا دا سے خکاریگی. زما عزت مندو چا غبیا دا سوچن کی چا زبا دا خپل جوہری ایمانی آیا آیا دا جوہری ایمانی چا ما تا اللہ توحید نصیب کر دے زو غلام دا اللہ یم دا بزخر سوم په پیسو باندې نه، دا به زه بدلوم د چا د وجې نه چې یاره جي خلک به سوی وای به چې څوک سوی وای به خپل کار به وي. زه غلام د الله یم، زه غلام د رسول الله یم چې څوک سوی وای به زه نشم بدلولی، زه دا دین نشم بدلولی، ایمان نشم بدلولی، اتباع سنت نشم بدلولی. دغه خو وجه وه چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي، هغه وایي اللہ لا یؤمن احدکم، پیغمبر پاک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، والناس اجمعین. تاسو کې یو تن تر هغه پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې پیغمبر پاک وایي زه ورته د خپل پلار نه، د خپل زوی نه، د خپل ټولو خلکو نه زیات محبوب نیم. الله محدثین سوی مفسرین سوی هغه سبا سونه کوي هغه کې نظم خو حدیث مبارک کې اشاره وشوه ناشنا دې خبرې ته چې خپل تمام محبتونه دا قربان کا د محبت د رسول الله نا. کم ته چې محبت عقلی ویل کیږي او محبت شرعی ایمانی ویل کیږي، ایثار جمیع اغراض المحبوب علی اغراض غیره، علی اغراض المحبوب تمام محبتونه را واخلا د محبت د محبوب نه قربان کا، د رسول الله نه قربان کا، د الله نه قربان کا. هغه زوی محبت ته بشکا محبت بوي خو که مقابله د الله کې راځي نو د صحابه کرامو نقشه پرته ده، هغه میدان پروت دی. بیا پلار نه مني د محمد رسول الله په مقابله کې د ابن ابی زوی ته وګوره کنه، د عبدالله ابن ابی زوی ته وګوره، پلار بیا نه مني. نو دارنګې چې کله د ابن عمر زوی یو خبره د حدیث مقابله کې کوي نو ابن عمر مري خو د زوی سره خبرې نه کوي، وی تا ته زه حدیث وام او ته ما ته مقابله کې خپل عقل پیش کې نه مني، پلار نه مني. قرآن کریم وی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
که تاسو ته ستاسو پلاران، ستاسو زامن، ستاسو ښځې، ستاسو قام قبیله، ستاسو رونه، ستاسو بنگلې، ستاسو تجارتونه دا درته زیات محبوبي د الله او د رسول الله نه او د جهاد فی سبیل الله نه، نو د الله د عذاب انتظار وکړئ. د الله عذاب په در باندې راځي، د الله عذاب په پتا راځي چې تا دا ګنده څیزونه دا د الله او د رسول الله مقابله کې وګرځول، دا خو نو پکار. ته خو غلام وي او د غلام ژوندایي چې هغه خپل تمام محبتونه لذتونه هغه د محبوب نه قربان کی، نو پلار قربان کا. شریعت دا خوایي چې ستا به زندگی دا وي چې ته به توحید منې. شریعت دا ښایي ستا به زندگی دا وي قانون به یو الله منې. شریعت دا ښایي چې طریقه به یو د محمد رسول الله پیغمبر پاک وي. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. د ایمان خون آغا چا سکل ده، د ایمان خون آغا چا سکل ده چې هغه دی باندې خوشاله شو، په دې سینه پراخه شوه چې هغه وی زما رب الله ده. الله ته رب وی توحید باندې راغې د ایمان په خون پوهیږي، بل په دې خوشاله شو چې اسلام ته قانون وی. ځکه دا هغه اسلام، دا هغه قانون دی چې ما او تعالی رب کریم د اسمان نه رالیږلی دی. ان الدین عند الله الاسلام اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. چرت قبلیگنا چرت لاړې اف حکم الجاهلیت یبغون اف غیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. چرت لاړې صدرا واغستل کیا کھویا کیا پھایا زما عزت مندو ماننن د توحید اهم عقیده پاتې ده. توحید نه خبر نه یو، شرکیاتو کې پراته یو. ماننن دین اسلام پاتې ده، ماننن طریقه د محمد رسول الله پاتې ده. عزم کوي، اراده کوي کلکا چې زما میشن بدنن نباد دا د انقلابی او دی کې بزدا انقلاب راولم چې زما با د یو شی په قرآن او په سنت نمخ کیږي او دې تملا او تړي دا لګي زندګي دا ما او تعالی رب کریم دې لرا کړی دی چې په دې هغه ډیره زندگی جوړه کو او دا لږه زندگی دا صرف او صرف دادا چې په دې باندې هغه ډیر ابد الابد والا ژوند جوړ شي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خلق خو نور سوي، خلق خو نور سوي راشه مړه چې زه درته ووایم د آیات په مطلب نه پوهېږې مه وایه هغه چاته چې مړه دي په لاره د الله کې. نو مړه خو دي شهید شوي دي، مړه دي په لاره د الله کې. المقتول میت شرقاید وایي مړ دی خو ته ورته مړ مه وایه. ولې ورته مه وایه؟ شهید ورته وایه ځکه چې دا ختم شوي نه دي. کم خیال چې د یهود او د نسوارا یا د نورو کافرو دا ختم شوي نه دي، مرګ چې دی نو فنای محض نه دی بلکې روح خو ابد الابد د پاره ژوند دی. نو هغه روح هلته منعم دی، بل احیا خدا بدن والا ژوند نه دی. ولکن لا تشعرون، تاسو په نه پوهیږئ ځکه چې بل احیا عند ربهم یرزقون او هغه رزق کم ځای کې دی نو هغه ځای کې دی چې ربي بني لي عندك بیتا فی الجنه قیل ادخل الجنه. دا ژوند الله درکړی دی په دې لږ غونتې ژوند باندې هغه لوی ژوند ګټلی کېږي. په برزخ کې به منعمې او هسکه غړی به نو سبا چې رز د قیامت شي او هغه ځای کې
بیا پاسې او دا بدن بیا ژوندی کیږي نو هسکه غړی به چې الله زما ژوند دا خستا غلامی وا. ما چې کوم آیاتونه ویلو اطیعوا الله مؤمنه ویښ شه تغو ته اطاعت د الله له پیدای، مؤمنه ویښ شه اطیعوا الرسول اطاعت رسول له پیدای، او مؤمنه ویښ شه اولی الامر منکم صحابه پسې روان شه، اولی الامر منکم تابعین پسې روان شه، اولی الامر منکم فقهاو پسې روان شه. څوک د په فقهاو بد زنه نه کی منګک د کورکمن غوټه مونته وا نو هغه چې کم دی نو خاطه بره یو باید ته زه چې کم دی نو څه شم پنساري شم، دا چې کم دی نو نوي نوي پنسیاران راپتېري وایي زه پنساري ما نیمه غونته د کورکمن غوټه مونتي وایي امام ابو حنیفه په حدیثو کې کمزوری و. ایستا خدای خانه تا خانه کا امام صاحب کمزوری و او خاپیرک راغې دته د احادیثو پته ده. های 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 ذرا ذا اولی الامر منکم تو خوب داغا خیر القرون غلام ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جګړه رااله نو قرآن او سنت له خبره وړه په هغې کې کلیات شته او هغه کلیاتو باندې وتله خو په اجتهاد د مجتهدینو باندې صرف دا نه چې خپل راغستی دی او فهم پسې لګیا د سلفو فهم پروت دی. الله اکبر. بار کیف رازمه دیلا ته د دې غلامې نو چې غلامې نو د الله غلامي وکړه. من یطع الرسول فقد اطاع الله. آخرت بد خشی دنیا بد خشی و معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ دی منت نصیب وګرځي. اقول قولی هذا استغفر